ده مناسبت د باب د فتح د مکه باندې بناقو او لوستري سورۃ فتح چې کړه دینه د سورۃ فتح او د حدیبیه په موقع نازله وا هغه د حدیبیه په موقع نازله وا او مراد داغینا فتح د مکه او تاسو کې رسول الله مبارک دی د فتح د مکه پر ورځ دا سورۃ وکاله مکه په حدیبیه کې نازله او اشاره دی فتح د مکه تا يرجع ترجيع يكولا ترجيع ستوي لكيږي یا خو یو آیات بار بار لوستل انا فتحنا لك فتحا مبينا انا فتحنا لك فتحا مبينا انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك او یا انا فتحنا لك فتحا مبينا اخر شيء اخر کې پکيو کې سب تربيه وای ټول په دیشا او شابه ماشاء الله عبد الله بن مغفل وای لولا خشيته دا ير نو چې داخله پراته او راځي مشي زمانہ کې چا پر الله رجعت كما رجع رسول الله مبارک دین ترجیح کړي واغه سمې درته کولا اوس بل داخله ټول سبحان الله سره شي راځي مبشر راځه دچا په جبليون مناسبت یوم فتح مکہ جی اسامہ ابن زید وی انه قال زمن الفتح ده مناسبت دبا فتح دمکہ مراد فتح مطلق ذکر جو دقه مراد وی اين تنزل غدا صار بكم ذ نزول کے مکہ فتح اوه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل عقيل زمون کور پرې نه دي نبی رسول الله کله هجرت وکړو نو عقیل هغه وخت په مکه مکرمه کې نو پیغمبر علیه السلام ټول کور نه خرڅ هغه زمونږ غار څخه خرڅ کړی دي کور زمون کم دی ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن قيل للزهري ومن ورث ابا طالب ابو طالب وارث السوق قال ورثه عقيل وطالب عقيل وارث او طالب وارث دا دوار ولې لکه د پلان د مرګ په وخت دا کافرانو او د پلان د مرګ وخت ابو طالب مرګ وخت دا شو کافران اغه میراث او عزيز د مرګ په وخت مسلمانو هغه د میراث رانه دي قال معمر عن ذري اين تنزل غدا في حجته ولم يقل يونس حجته ولا زمن بلکې درې قول شو یو کې په زمن الفتح دی بل کې حجته دی بل مطلق دی نو دوالو کې به تاسو کړی دوالو کې به کړی خبره نشتا ورپسې شا منزل وان شاء الله التکه هغه تو جواب ورکړ دلته جواب ورکړي منزل زمون ان شاء الله ک الله تمنظر اذا فتح الله کله الله فتح الخير خیر په بني کنانا دا اغزو چې د مکه مشرکانو پکې میټینګ کړي او دا فیصله کړي وا چې نبی عليه السلام سره او د سره چې څومره مسلمانان دي او د سره چې څوک مرګرتیا کوي بایکاټ کوي دې کې دوی په کفر قسم کړي حيث تقاسموا على الكفر كفر سو د پیغمبر دشمنی کفر سو د نبی عليه السلام مخالفت کفر سو د عليه السلام سره بایکاټ پکې نه خبرې بدلته سلام جواب بنکو یو بل سره دوی سره نه به څه شي خرڅو نه به اخلو نه به صدقه ورکو نه به اخلو نه به هدیه ورکو او ډېر تکلیف کې پرې وته نبی عليه السلام لا شعب ابي طالب تمنتقل شو دلته کې ګرانه جزء دی دا الته مستقل شو تجارت وسره چانه او اس دکې ده او دیو پرچو لیکل په دې خیبه باندې کنانه کې او باقي ټول مشرانو د خطونه او ګلو د بیت الله په دروازه ټکوا او ابو طالب دی وخت لا کافر دی او د پیغمبر علیه السلام سره په دې شعر کې هغه شامل دی الته ورسره دی دې د اونو پانې بخولل او د دربونو قبلونه به خولل او چې ما شوانو به جلل نو زاراتو کې به ولې دربو کې دوه ورنا ورونه کې نه وایي دې زړه د درې کال په دې حالت کې
حکیم ابن حزام بعض صحابه پکې بعض کافران پکې د ظلم رحم دلم هغه را یو ځای شو هغه دغه ظلم دي زموږ ویرونه دي پکې راځي ماشومان چغې وایي جلاګانې مونږ کوو د لوګي د لاسه زموږ نوسي دي زموږ بچي دي دا ټول رشته دارانو کړه هغې چغې مونږ کوو ولې ظلم کوي ابو جهل به وي نه دا دې لوی خرابي نه بعض صحابه بعض کسان د حدیث هغه دا چې وکړ چې هغه یو ښه مضبوط پوښ د خوراک نه بار کړ او غلې غوندې روان شو او چې روان شو دې درې کې وروښاوه او دې ته راغی بل یو قسم دا چې وکړ چې هغه اوښ بار کړ ابو جهل پرې راغی هغه ورته دا څه کوي بس زما خپله خوښه ده نه زور سره نه کوم بایکا جګړې جوړې شوې هلته نبي علیه السلام ابو طالب ته یې ورسره وکړه چې دې ته ووایه چې تاسو کوم خط لیکلی دی نو د هغې ټول حروف بې د الله د نوم نه بې نو کړي زه وګورئ که داسې وي نو بایکاټ ختم چې که نیمې ختمه د دوی کې اختلاف هم راغلی جګړې هم راغلی دي چې دا به ابو طالب د اصلاح ورکړله هغې وي دا لکه بس په دې به فیصله وکړو چې ویې کتل نو ټول حروف ویې نو خوړلي سوا د الله نو بایکاټ ختم شو دومره ظلم نو نبی علیه السلام شکریه کوي او حق ځای کې اقدامه کوي یو وخت کې دلته کې زموږ خلاف د بایکاټ فیصلې کېدلې او قسمونه کېدل او خطونه لیکېدل یو وخت الله دا ځای ته راغی مخکې لاړ شوه شکریه مخکې لاړ حين اراد حنین دي کې تفصیل را روان دي مکې نه بیا حنین ته ځي چې مکه فتح شوه وی منزلنا غدا ان شاء الله بخير بني کنانا حيث دا هغه دی مکان تقاسموا على الكفر مخکدا بسر باندې مخبرو کته چې دا خو په احرام کې پکارو دا وخت هغه سيزونه حلال چې مخبرو سنو حلال او جنت توبه بسر دا فلما نزعه چې مخبره هلمت ټیلر کا جاء رجل يوصل راغي فقال ابن خطل دا يوصل ابن خطل نمو عبد الله ابن خطل دي مسلمان شو بیا د مرتد شو بیا ورته ساتل به ابي غړولې او د رسول الله مبارک حج به کول خلق مو خان دي مو وخت تم ګرځول ابن خطل متعلق د مسجد کعبه سره بيقتلهم دخل زي مكان دا مباحث يوسف قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نظن والله اعلم يومئذ محرما هذا ګمان دی خدا ګمان نه دا یقینا دی محرم نو دخل وقت ولا حلال اما کې د احرام او داخل دی بخبل وي الله ما له قدر هغه شي حلال کړی چې مخکې حلال او نو حلال نو دا به احرام جن دی دا چې توحید د پیغمبر او کړه واجب القتل د توحید سره د رسول الله او په دې سفر کې واجب واقع ده یو دوه کسان دي یو د حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ورور دی عبد الله ابن ابي اميه او یو د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب او دا دواړه د پیغمبر علیہ السلام د ماشوموالي مرګري خلقو دا یعنی دوستانه کې دي یو د ترور دی بل د تر زوی نږدې نبی علیہ السلام باندې دعاګانې دوی لکولې یا الله دا دواړه مسلمانان کا جلل دې الله رشي اتفاق دا چې کله فتح د مکې کېږي او دوی را روان دي نو دوی دا دواړه لاړل ایمان نبی علیہ السلام له فورا تبشیرات شروع شو یو راځي بل مبارک هغه عبد الله ابن ابي اميه راځي مسلمانې هغه ابو سفیان ابن حارث دا ابو سفیان نه دی هغه ابو سفیان ابن حرب دی دا ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب دی ام مسلمانې صحابه مطلب دا چې نبی علیہ السلام به دعاګانې جړاګانې کړې په دې په خوشاله شي چې دا خبره وکړه وینا کوله غرانه او اسلام نه کوي بالکل نشي او صحابه حیران هغه ته چاوي چې تاسو مراله صبر وکړئ صحابه مړ نه کی هغه وی مسلمانان یو بس قبلي کې او کنه قبلي کې کوم وجه نه کړو موږ واپس کو پرته نه موږ د ځل ایمان خبرو کړی یا رې نه خبرو کړی خیر نبی علیہ السلام د سپارښتنه شو صحابه ته پته و چې د خدای دواړه ډېر زیات وخت او دعاګانې ولکړي جلاګانې ولکړي خدا سعارث پیغ ته سفارش کو عارض ختم شي بار سفارشونه کېږي رسول الله مبارک چې دا دواړه ولې راځي ایمان نه
یو پکې د حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها ورور عبد الله راځي نبی علیہ السلام ته وایي الله رسوله په پردو رحم کې په خپل خو خپل ولې په رحم نه کې یو ام سلمې تا ته پته نشته ستا دا ورور چې دی عبد الله دا د مار مرګري دا بل مې رسرز یو ماشومان لوی شوي یو ځای مو ژوند تېر کړی دي ما ډېرې دعاګانې وله کړې دي د تماوي څخه مې ایمان تاسو پته څه دي او د کتب سابقه نو تاسو ته پته ده زما آثار او زما نښې ته نو څوک نه خو ته پوهېږې که نه وایي زما ته څه وایي ما ته وایي چې ته خو لا دا خبرې کوې که نه خو که خدای پاک د هغه ځای نه خط را روان کړي زما په نوم یې ولیکي او ما یې راولیکي دغسې مخامخ زه ورته ګورم ما له راشي او په هغې کې لیکلي چې په ده ایمان راوړو بیا سره باندې نه د دومره زما د رب خطا کړی او دا بل چې زما سره زوی دی لیکن زما په شعرونه جوړ کړي ابه وی او نن هغه شعرونه د کسرا او د فارس په محلونو کې لوستل کېږي او زما حد کېږي مثلا دومره ظلم یې کړی یو زما د خدای حتی کو بل د نبوت او د رسالت نو څنګه قبول کړ نقد دي مرض فروقوي کې را نشي هغې راغله ام سلمې ورته داسې کار درته یو چا بل علاج نشته تاسو داسې وکړئ چې نبي علیه السلام مخامخ شی ورته ډېر رحم دی یو آیت ته تخیم دا ورته ووایي ممکن ده چې الله رحم وکړي وایي څه آیت دی وایي هغه چې حضرت یوسف علیه السلام ته خپلو وروڼو ته وویلی دوی چې څنګه را مخامخ شو علیه السلام ته مخ مبارک داسې وه چې ریدل ته راغلل هغې ته مخ داسې وه چې ریدل ته راغلل مخ هغې ورته څه وایي هغې ورته وایي تالله كم في يعقوب عليه السلام بشو يوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين تالله قصف الله لقد آثرك الله علينا بس على خذيتهم من سبيل الثلاثة في غنبري مبوبة وإن كنا لخاطئين من خطأ ذلك وكذا يقول رسول الله مبارك فرمائل يغفر الله لكم وهو ارحم لا تثريب عليكم يوسف عليه السلام رونو تسبيل لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين رسول الله مبارك ورحم الله بهر كيفه دا واقعات کې پیښ شو زبردست شه گیر چا پیره د بیت الله نه شپېته او 300 بوتان یا دروازو په بنیادي دروازې څومره یې ځکه 300 شپېته هغه بنیاد خرو بچو د دونه وخان درو د تبدیل دا ټول بوتان فجعل يطعنها بعود في يده یو لرګي وتر په هغه ولا څه دا راوړل دا معجزه وا انن چې بوت باغی په ځمکه مضبوط خخ کړو چې هوا باران څو کولګي ونه ورغی او چې ثواب ته په هغه ولا څه راځي برکت تفا لرګي له څنګه ورو يعود بعود بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد بیا بدا شرک اثر نه ونشي په دا مکه کې اثر نه وبمسوکونه کې وما يعيد او دا شته مشرکان چې مؤمنان کتاب بیا مشرکان نشي اعاده پیژنې کړه اذا خلق به واپس مشرکان نشي مرتد به نشي او اثر نه وبمرا نشي جاء الحق وکي یا الله شي دا کم درباري مليانو کنه درباري د ضیاء الحق درباریان هغه خیرات خوارت ناغي به جاء الحق ضیاء الحق راغی نو د حق الباطل بدلاړ دا بیا غواړي چې سپان کوم یاره زموږ مليانو لم کو شي جیب کې جواب سوي مخکې دا په کې هغه ټول مليان نه غواړي درباریان دا انکار یو کې داخل شي بیت الله کې دن بوتانو الہنا مراد اصنام باطل الہ فامر بحكم یو په اصنام فاخرجت فاخرج سوره ابراهيم واسماعيل د ابراهيم عليه السلام بوتي جوړ کړ او د اسماعيل عليه السلام بیت الله کې دن هغه ته راوستل
او فی ایدیهما من الازلام هغوی له په لاسونو کې څه شي ورکړي ازلام جمع د ظلم د هغه څه شي ته وایي چې راوځ په نښه کې نه دی ورکړي ولې دې به استحسان بالازلام نو دې خلکو ته ښکاره کوله چې دا ټوله د ابراهیم او د اسماعیل سره هغوی سره په لاسو کې دا څه شي نو دې بوټان جوړ کړو لاسو کې ولګې دا دې بوټې جوړ کړو چې لاسو کې ولګې شي کړي دې ښکاره کوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم جواري کوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لا إله مشركان هلاكي لقد علموا دي تم فصل جمع استقسما بها أغيب استقسام بالأزلام نريد ضرور بيوائي دي تم فصل جمع بدرور واي ثم دخل البيت فنبيت الليلة سفرته ويزا فكبر في نواحي البيت فأطرافه كتكبيره وخرج ولم يصلي فيه منذ فكيت ندل عليه هذا جاري واجه لابن عباس لیکن مولانا سے بلال وسرو دی وسرنو اغه صلی فی البيت مذکر اغه مثبت دا نافی دی مغرور ترجیح مذکر دی نبی خبر دا محمول دی په علم دی ابن عباس باندې ورپسې شه او د برنه راغی ها برنه ولې راغی قران باندې عمل کوي قران کې راځي کنه چې څنګه د ابراهیم علیه السلام دعا کوي رب فاجعل افئده من الناس تهوي الیه او تهوي هوا یحمي د برنه داسې کوي نو بر بالای نه راغی چې کوم معلات ته نسبه مروي والا مخکې درام وقال لنا محمد بن يونس وقال اخبرنا من عمر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاته اسامه ابن زید ردیف کړو او بلال وسره او وسره عثمان ابن طلحه من الحجبه د حاجبین نه چې سره کنجی دا حتى اناخ في المسجد اوخه سملا ولا فامره حكم وقعيات بمفتاح البيت فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم معه اسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه فمكث فيه نهارا طويلا ډېر سات ثم خرج فاستبق الناس وخلق سبقت کو چې موږ مورنه وضو کې منځ کو فكان عبد الله بن عمر اول من دخل بلال من وراء البيت الاسباب نشاط ولا راوتنه قائما ولاړو فساله سوالته اين صلى كم لك منذ النبي عليه السلام واشار له الى المكان الذي صلى فيه بلال وسره قال عبد الله فنسيت وانا قال كم صلى من سجده اي من ركعه بل ذكر هذه الركعات من ذكر او مولانا چې کله هجرت تو کنه نزع حاجبنا عثمان بن طلحه دله کوړه ولاله او ته عثمان مال چابي وروړه د بیت الله شریف او د شپې راته چې یو وخت ورکول او کا چې ورنه کړ د هجرت کوم زم مدینه ته پته مې نه لګی چې بیا وراشم دا مې الله باندې وکړه هغه کور تلل چابي راوست ویدا چابي راځه باندې ده او نه نه کولاو نه در کوم نه کولاو داخل کاته یره ډیر افسوس سره نبی رسول الله په کومه ورکولا په دوه کاته مونږ پاتې کوم ته ما بیا پکا نه دی بل ورته سړی دیو بیا بیت الله نه ډیر کار ویدا نه سره د خونه دی وی خو عثمان یو ځل په تاویر چې راوړم بیا په پلاس را پیدل ورو دا ځنه بل کار کاو بدل کې دې نشته دا خبره ده چې کوم وخت ماته پته شو کنه عثمان دا ریارا عثمان راځي چې د سمې ویډیو د هجرت نه مخکې کومه ده نو دغه مسلمان عثمان مسلمان تمام او چې بیت الله ولو لریک الله پاک آیت باندې الله په دې بشان لري ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى جاری وبصر بل سو په کنه چې تاسو مال یو وخت نه ورکړل تاسو ته مسلمان شو الله دا قوم او دوی دا تاسو تاسو بچو سره تاسو قوم سره الى يوم القيامه ورته دې خبره ده یو خدا چې تر دې نه شمالي شو بل اشاره دې ته چې تاسو نسب بقایمي ختمي کی اوس په لاره دا بچو سره راځي دا وانه مخکې ده او قدام وتوي بلایه ده او دا کدا ځکه اصل کې بل دی چې خدای دی
هذا حتى إذا كافر نعم كل نشيبه لا هي قضاء الحديث مندوب بلاي أو شباب أو هشام تطلع عروة دي وتسوال كده ده مرسل شو ده عروة تابعي وما كتير عروة عايشين في دينا أو صلى وده مرسل ده عايشين اللي آخر يتفرج على دينا نوع وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه كعب بن زهير قوم نبي صلى الله عليه وسلم وجه اسلام نمكي ابي مسلمان شو كده او بالکل هغه مسلمان شو كعب بن زهير هغه ویلي اشعار قدوم سپکنا او بل هغه اجنبي شاعر بل د قومي سړی نو دلته بنو کې د حناس بیماری لګېدلې ده یو میاشت کې اتیا کسان مړ شو حناس څه ته وایي ها اخو حنا او بالکل او باران دوکه ټول مسله ده مولانا سے بنیاد د خبرې تاسو ته کله چې فحاشي زیاته شي کنه حدیث کې راځي یا بالله دون بارانونه کې چې سیلابونه برابر اب هم تبعي یا باران الله نو دا د فیسبوک په ذریعہ او د موبایل په ذریعہ فحاشي دی راشي الله تعالی له موږ الله يرحم باران او دا ماشومان ته چې کومه بیماری لګېدلې ده دوی چې الله ټول شفا ورکړي دا وبا دې ختم وبا دې ختم وبا دې ختم برحمتك يا ارحم الراحمين دا دعاګانې چې کومو کې اجازه وکړي الله دې ټول قبول کړي